وی حیران شما سمندر لاره پرېښوده ما وی سمندر خو یا موسی ته لار پرېښې وه چې پیغمبر دی یا زما پیر صاحب ته لار پرېښوده حیران یم په سمندر ووړېدم هغه طرف ته ورسېدم وی چې څنګه ورسېدم وی حضرت صاحب ته مې جی ستاسو ملګري ډوډۍ را لېږلې ده ډوډۍ وی هلکه ښه دی وکړه ډېر ورځو نه نار ومه ډېر ورځو نه مې فاقه و لږه تېره کړې ده او خدای ته مې چې خدایه ستا په عبادت کې مشغول یم دونه فرصت نه میلاویږي چې کاروبار له لړ شم دونه فرصت نه میلاویږي تا ته دونه فرصت نه میلاویږي چې د خدای کور ته راشي ما ډوډۍ کېښوده بزرګ ډوډۍ زما په مخ کې وخوړه واپس یې راله ترکاري او هر څه مانه هغې کومې کاسې چې پاتې شوې ونغاړلې او ما ته یې وویل چې ځه ما ته حضرت څنګه لړ شم سمندر خو ډېر په موج کې دی ما وی چې دې څه وایي د هغه نه مې تپوس ما ته وی راغلی څنګه یې ما ته حضرت داسې راغلی منو خبره مې ورته ذکر کړه ما ته وی ښه وي زه داسې کار وکړه د دې مخې نه ورته زما نوم واله وی پلانکي وایي چې لار پرېږده سلام کوي یو ټول عمر کې چې ته کانه پینه نه ده خوړلې دی حیران شه چې زما مخکې خو اوس ډوډۍ ته ناست و ډوډۍ چې وخوړه زما په مخ کې ډوډۍ وخوړه اوس وی کانه پینه مې نه ده خوړلې تخته باندې به زما ډډه لګي و ما به خلک اوچتئ د جومات په سپیکر کې به زما اعلان کیږي دا سوچ ته کړی دی راشه زه یو قسم دی یو خبره کوم ایمان ویم او اخلاص ویم دوه کسانو بزرګانو مونږ که خوراک هم کوو نو بر بیټ کې ځان مړم د علماو پخوانو خلکو زمانه چې وګورې قسم دی صرف اور صرف دومره خوراک به کو چې زما نه رب راضي شي او زما ساه پې باقي پاتې شي بس دا د هغې خوراک و وی دوه بزرګانو ملګري یو د سمندر بحر نه هغه طرف ته یو دې طرف ته وی دغه یو بزرګ مرید ته ووې مریده ډوډۍ مې پخ کړې ده او ډېره ناشنا ډوډۍ ده خو یوازې مې نه تېرېږي د بحر سمندر نه هغه طرف ته زما یو ملګری دی دا کانه وله ورسوه مرید وی حضرت کانه به ورسوم خو سمندر کې کشتۍ نشته او تا ته پته ده چې سیلاب راغلی او پلونه یې وړي دي ښه زه داسې کار وکړه چې دا ډوډۍ اوسې او د دریاب خوا ته ودرېږي نو اواز به وکړي چې پلانکي په تا باندې سلام ویلی دی او قسم دی هغه ټول عمر کې کانه پینه نه ده خوړلې د هغې د برکته ورته او د خدای د رضا د وجې نه ورته لار پرېږده هغه ورته داسې سوچ وکړو حضرت څه وایي چې ټول عمر کې ډوډۍ نه ده خوړلې عجیبه غوندې خبره ده ډېر حیران دی زړه کې شک پیدا شو خو دا تپوس به هله کوم اول سمندر ته ځم چې سمندر لارم پرېږدي که نه هسې خبره یې وکړه چې بحر له خوا کې راغې ترکاري ډوډۍ لاس کې نیولې ده سمندر ته سلام واچو د سلام نه پس پلانکي را لېږلې ما او هغه سړی دی چې ټول عمر کې کانه پینه نه ده خوړلې هغه وایي چې لار پرېږده وی یا سمندر او بحر چپې والې یا په ځای باندې ودرېده دیوال پکې جوړ شو الله تبارک وتعالی ورته لار جوړه کړه زما محترم هغه الله والا خلک وجي چې بحرونو سمندرونو مارغانو پیریانو به ورسره خبرې کولې نن خو مونږ چې پیریان نوم اوري نو ماماګان ورسره وایو هلته اعمال هم کمزوري دي که نه مونږ یې که ګیرې کړم نو سرمن ناله وباسي او دا یو خبره راته کوم که ګیرې هم کړې نو غول به دې شملې کي او درته وایي چې دا اوس وسکه وی حیران شما سمندر لاره پرېښوده ما وی سمندر خو یا موسی ته لار پرېښې وه چې پیغمبر دی یا زما پیر صاحب ته لار پرېښوده حیران یم په سمندر ووړېدم هغه طرف ته ورسېدم وی چې څنګه ورسېدم وی حضرت صاحب ته مې وی جی ستاسو ملګري ډوډۍ را لېږلې ده ډوډۍ وی هلکه ښه دی وکړه ډېر ورځو نه نار ومه ډېر ورځو نه مې فاقه و لږه تېره کړې ده او خدای ته مې چې خدایه ستا په عبادت کې مشغول یم دونه فرصت نه میلاویږي چې کاروبار له لړ شم دونه فرصت نه میلاویږي تا ته دونه فرصت نه میلاویږي چې د خدای کور ته راشي ما ډوډۍ کېښوده بزرګ ډوډۍ زما په مخ کې وخوړه واپس یې راله ترکاري او هر څه مانه هغې کومې کاسې چې پاتې شوې ونغاړلې او ما ته یې وویل چې ځه ما ته حضرت څنګه لړ شم سمندر خو ډېر په موج کې دی ما وی چې دې څه وایي د هغه نه مې تپوس ما ته وی راغلی څنګه یې
موته حضرت داسې راغلی منو خبره مې ورته ذکر کړه ما ته وی ښه وي زه داسې کار وکړه د دې مخې نه ورته زما نوم واله پلان کې وایي چې لار پرېږده سلام کوي یو ټول عمر کې چې ته کانه پینه نه ده خوړلې دی حیران شه چې زما مخکې خو اوس ډوډۍ ته ناست و ډوډۍ چې وخوړه زما په مخ کې ډوډۍ وخوړه اوس وی کانه پینه مې نه ده خوړلې هغه خبره وکړه زړه کې شک نورم پیدا شو چې حضرت صاحب خو ما چېرته په خوراک نه دی لیدلی او دی خو مې په دا خپلو سترګو ولیده موږ وایي چې په ګناهګارو سترګې مې ولیده نو ګناهونه مه کوه که نه چې په ګناهګار وینه په پاکو سترګې وینه که نه نو دی راغې سمندر له سلام یې واچو او هغه خبره ورته وکړه چې یاره دروغ کې م راځي خو زه وبې کم نو وایي چې څنګه یې خبره وکړه هغه حضرت را لېږلم چې ټول عمر کې کانه پینه نه ده خوړې وایي بحر په خپل ځای باندې ودرېده او لارې را کړه زما محترمه ټول څوک سره سبحان الله ووایي وایي نورم حیران شوم ما چې دا اوس وګوره د بزرګانو دروغ هم کار کوي ګوره دا مې زړه کې راغلی وایي چې دې سر ته راورسېم ما وایي حضرت مسله شوې ده جي ته خو ما ټول عمر کې په خوراک نه لیدلې منم نو سمندر لار پرېښوده د هغه طرفه خو ما په خپلو سترګو ولیدل چې روټۍ وخوړه وایي ښه وایي دا به دا خبرې پرېږده دا راز والا خبرې دا مه زده کوه چې دا څه مسله شوې ده هغه وایي حضرت اوس به راته خبره کوې خو دا مړه تاسو په دې خبرو څه کوئ تاسو راز والا خبرې مه زده کوئ مړه بله واقعه ته کوم نو خبره مې دې پورې کوله زما محترمو ها ستاسو ذوق نشته نو سبحان الله نه وایي ټول شوق سره سبحان وایي ما ونیو حضرت وایه دا څه چل شوی دی وایي ما ته ووایي هغه م رښتیا وایي او زه م رښتیا وایم خو د خوراک والا معامله چې ده قسم دی ما ټول عمر چې پوه شوی یم په ښه بد باندې او ځان مې د رب سره په رابطه باندې نیولی دی ځان مې خدای سره وابسته کړی دی د خدای د مینې نه ما ته دونه فرصت نه میلاویږي چې زه خوراک وکم لیکن که زه خوراک هم کوم د خپل جسم دپاره نه خورم نوړی خولې ته کوم داسې ویم ربه دا روټۍ د خپل بدن و د لذاتو خواهشاتو دپاره نه خورم الله دا روټۍ ستا دپاره دې غلیظ بدن ته اچوم دې دپاره چې ستا عبادت پې وکړم نو په دې باندې ما ټول عمر ډوډۍ نه ده خوړلې ته د روټۍ خبرې کې ما روټۍ د خپل بدن دپاره چېرته نه ده خوړلې ما د رب د امر د وجې نه خوړلې ده چې قرآن کې الله فرمایي کلو واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين الله فرمایي خورئ وسکئ لیکن په ځمکه کې فسادیان مه ګرځئ د دین نه لرې مه ګرځئ دا خو زما رب ویلي د رب د وینا موافق ورنه ما سره دونه وخت کم دی او هغه هم رښتیا وایي هغه سره دومره وخت کم دی چې ډوډۍ وخوري صرف د رب امر دی بس د دې د وجې نه مونږ کانه پینه په خپله مرضی نه ده خوړلې نو الله دا مرتبه ورکړې وه خبره دې پورې کوم زما محترمو چې زمو ستا الله فرمایي من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حیاتا طیبه اعمال صالح وکا زما د پیغمبر دپاره په زړه کې محبت جذبه الفت ایمان پیدا کا زما د رب دپاره په زړه کې عشق پیدا کا الله او فرمایل وعده زما رب کړې دا فلنحيينه حیاتا طیبه الله وایي داسې زندگی در باندې تیروم لکه د بادشاهانو زندگی به تیرېده ما